اسې دې تصویر باره کې تاسو څه وایې؟ دا تصویر تاسو وګورئ که نه، دوه زمري دي، دوه، یو د 2090 دهایې کې چلیږي، صحیح ده، او دا یو وسنی دی. دا لاولنی چې کم دی دا وی مخکینی پښتانه دي، او دا وسنی چې کم دی دا د وسنی پښتانه دي، او بیا خاص کر دا نوجوانان دي که نه. نو دې باره کې تاسو څومره اتفاق کوئ او د دې وجې څه دي؟ وجه راته ووایه چې دا ولې دا زمونږ دا پښتانه چې په یو روب داب کې به مشهور یو روب داب به چې نوم به کله اورېدو، اوس دغه نوم مونږ نه ورو ختمیږي. ګوره روب داب نه دی، دا د یو قوم یو صفت چې دا دغه نه په خپله تلیم شي او هغه برقرار ساتلیم شي، خو برقرار ساتل نه دي، دا بیا ډېره ګرانه ده. نو صرف تاسو ووایه چې دې کې وجه څه ده، دا څه وجه ده چې مخکینی پښتنو وسنی پښتنو کې وجه څه ده. او ته خبرې زه یو ځای کې وم، ماته یو پنجابي امیر صاحبي وي، ماته وی د کوټې او د افغانستان او د وزیرستان دغه سیړون چې دا کم پښتانه دي که نه، یہ اصلي پټان ہے، آپ تو نقلی پټان ہو. لکه زموږ د سیډون دا پښتانه چې کوم دي دا ډېر ایډوانس تري دي، ډېر ایډوانس. خیال لیکړئ دا کم نوجوانان چې بره د کالام او د مري دغه سیډون ته لاړ شي، هغه سیډون ته که نه، نو دا خپلې د پښتني جامې نه دا لرې کي او پینټ شرټ واچوي، نو معلومیږي دا چې زموږ دا جوړه نه ده، د دې دا بعضې خلک ډېر تنګ دی. ګورئ حالانکې دا ډېر د عزت دی، تاسو به یې نه ډېر نوجوانان چې بره لاړ شي بس دا لرې کي او پینټ شرټ واچوي. خیال لیکړئ په کار خو دا و چې دغه ځای کې ته د پښتون کلچر ښیې خلکو ته. نو دا وجه څه ده تاسو په کمنټس کې ووایئ. دا زمری لاولنی او دا وسنی، روبدا به کم یو دی او هغه یو قسم لا هغه دبدبه په کم یو کې ده، او دا ولې کم شو وجه څه ده؟